نشته دغه مسافرونو لپاره. تاسو چې کوم کتونکي دي که د دوی دا مسله حل نشوه تاسو ټول راپاسې ټول پښتانه راپاسې دغه خپلو پښتنو وروڼو لپاره پاکستانیانو وروڼو لپاره دغه شان سټرایکونه ریکارډ کړي د دغه MNA MPA د کور مخې ته درنې واچوي چې دغه مسافر وروڼو لپاره انصاف میلاو شي. نن که سوشل ورک راوتی دی نو سوشل ورک په دغه راوتی چې د مسافر د سوشل ورک سره ډېر ګهره تعلق دی. هغه دا چې کوم کور ته موږ ورغلي که کونډه ده یتیم دی بېوسه دی څوک دی د هغې دپاره موږ اواز اوچت کړی دغه مسافر زموږ سره ولاړ دی خپله روټۍ نیمه کړې خو رالېږلي ده دغه نو سوشل ورکران راغلي د هغوی د اواز دپاره ټول د پېښور پریس کلب مخامخ تاسو وکړه دغه احتجاج الله دې وکړي چې زموږ په دې وطن کې دا وبا ختم شي په ټول عالم اسلام کې ختم شي او په مسافر باندې الله خپل خصوصي رحم وکړي. تاسو ولیدو د پېښور پریس کلب مخامخ دغه سوشل ورکران سوشل اکټیویست سوشل جرنالستان ټول راغلي د دغه مسافر وروڼو دپاره د انصاف دپاره. خوشحال خان د خیبر پښتونخوا یو ځلینده ستوری دی په سوشل میډیا کار کوي تاسو زما نه ډېر ښه پېژنئ ما سره ولاړ دی په څنګ کې دوی سره خبرې اترې کوو چې د دغه مسافرو په چې کوم پوزیشن دی بهر ملک کې مړه پراته دي لاشونه د پاکستان ته راوړل دي څه تنظیم نشته چې کوم ژوند دي د هغې هم ډېر بد حال دی. خوشحال بھائی کتونکو سره خپل خیالات شریک کړي. ډېره مهرباني جلال صافي ستا یو جهان مننه دلته د راتلو زموږ په دې نظریه کې خپل ځان شاملېدو دپاره. ګوره کله چې چېرته هم ظلم کېږي او د هغې خلاف څوک اواز اوچت نه کړي نو زه وایم چې د هغې نه بیا یو ډېر غټه نوره مسله جوړه شي. زمونږ تاسو ته به پته لګي چې ریسنټلی په امریکا کې یو کس چې کوم پولیس والا مړ کړ په هغې باندې دومره غټ احتجاج او دومره غټ غوبل شو چې تر د دې پورې چې د وایټ هاوس پورې خلک لاړل او توړ پوړو شو. دا صرف د دې دپاره چې دا نن یو سړی نو چې دا مړ شو دا نن یو سړی نو چې صرف دا مړ شو داسې به سبب په زرګونو خلک مري بیا به پرې څوک ایکشن نه لي. نن که موږ روتي یو دا صرف موږ دغه یو ډیډ باډي زموږ دغه رور خدای پاک ته ولې په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي چې کوم باندې وورې د پاسه پرتې وي موږ د دې د حالات وکتل نو ډېر زیات خفه شو. مختلف مسافر رنګونه کوي چېرې د 200 د 800 روپو ټیکټ چې کوم انډیا ته اوس هم په 700 روپۍ دی او پاکستان ته په 3500 په 2800 روپۍ دی. نو دغه خلکو سره دا خو لکه درې میاشتې تا دغلته کینول نو هغې سره خو د خوراک دپاره پیسې نشته نو 3500 2800 روپۍ ټیکټ په څه ورکړي. نو زموږ مطالبه د حکومت نه صرف او صرف دغه ده چې ټیکټ ورته ارزان کا. زموږ چې کوم ډیډ باډي پراته دي تاسو اوس دغه مورکۍ دا چغې ولیدې چې دا یو ډیډ باډي ګوره په استانبول کې دا یا په ترکي کې پرته ده د ګوره د دې غم درد نه یو مور خبرېږي. نو پکار دا ده چې حکومت زموږ دغه اواز واوري او موږ سره ودرېږي ځکه چې موږ هغه عوام یو چې موږ حکومت ایوان ته رسو. بالکل جی نو زموږ کوشش دغه ده چې انشاءالله تعالی هغه پورې به موږ خپل اواز بلند ساتو چې تر څو پورې دې زموږ مطالبات نه منلې. صحیح. اخري خوشحال بھائی ټیم ډېر ستاسو نه لم ګرمي هم د ډېره زیاته ملګري ډېر ولاړ دي ستاسو ټیم قیمتي دی خو اخري MBC تم څه مطالبه ده پاکستاني چې کوم MBC ده په سعودي عرب کې دوبۍ کې بهر ملکونو کې چې کوم MBC ده ګوره MBC والا که زموږ اواز نه اوري که نه نو زموږ اواز خو پکار داره چې زموږ اواز د علي محمد خان ووري زموږ اواز د مراد سید ووري چې دا زموږ پښتانه زموږ په جبو باندې پیږي اوټونه مولا ورکړي دي او بر اکثریت سره دي چې کم نن په غټو غټو سوټونو باندې ناستي. نو پکار داره چې موږ خپل مطالبې دي تکینو او دی بیا چې کوم ګوره د MBC د ارسه د دی په لاس کې دي. ګوره لکه 2-3 ویډیوګانې داسې وشوې چې دی وایي چېرې مونږ دغه رانه اجازه د کسه دته مونږ کالو کو او هغه مونږ سره په اردو کې خبرې کوي. نو ګوره پکار دا ده چې تا ته پته چې یو سړی په اردو نه پوهېږي نو عربي خو بار چاله ورځي پکار ده چې عربۍ کې خبرې کوي. خو چونکې دا دلته د پښتون په سر اوس هم سیاست کېږي دلته اوس هم د پښتون په مړي سیاست کېږي نو داسې نه دي پکار. ګوره زه وایم چې کافر سره هم داسې نه دي کول پکار. دا څنګه چې دي زموږ پښتنو وروڼو سره کوي. نو ګوره مونږ مراد سید ته علي محمد خان ته دې ټولو ته دا ریکویسټ وو چې ګوره یا خو دغه سړی بدل کا یا داسې سړی کېنوه چې په اردو په پښتو دواړو باندې پوهېږي زموږ مطالبې ومني. ډېره مننه قدرمن شي قدرمنو کتونکو. خوشحال بھائی ډېرې زبردستې خبرې وکړې. سوشل ورکر دی سوشل ورکر چې کوم احساسات کوم جذبات یې تاسو ته پیش کړه ډېر حساس سړی سوشل ورکر ځکه چې پاتې ورته د ولس د درد د خفګان تاسو خپل خیالات شریک کړو. ورځم نور مرګرو څخه خبرې اترې کوو دغه احتجاج کې چې دغه سټرایک کې چې کوم ورګرو حصه اخیستې. زیاته مننه کوم نن چې موږ کوم احتجاج رابللو موږ سره احساس و چې په مسافرو باندې دې وخت کې کومې سختې روانې دي. هغه مسافر چې دی حکومت همیشه د ATM د ماشین په شانته استعمال کړي دي بس هغه کارډ یې دی بس ورکړی چې کله د پیسو ضرورت دی. خو نن په پاکستان کې شوکت خان هم جوړ شوی دی نو د ورسیز پاکستانیانو جوړ کړی. خو نن نمل یونیورسټي جوړه شوې د ورسیز پاکستانیانو جوړه کړې. خو نن د ډیم ضرورت شي نو ورسیز پاکستانیان وي. خو نن غریب ته ضرورت شي نو ورسیز پاکستانیان وي چې نن په هغوی سخت راغلې ده نو نن د هغوی دپاره هېڅ قسمه توجه نشته دی. نو نن ورځ چې کومه ده موږ دا احتجاج وکړو دا هم صرف یو دړاکه ورکړه د وفاقي حکومت خلاف او هغوی ته هم دا خبره وکړله چې تاسو زموږ دا مطالبې ومنئ چې کوم مړي شوي دي هغوی له دې 10 لکه روپۍ ورکړي شي. چې کوم بیماران دي او پاکستان ته راځي هغوی له دې 15 لکه روپۍ ورکړي شي. کوم چې بېروزګار دي هغوی خپل وطن ته راتګ غواړي نو هغوی له دې چې کوم دی پورې پرې ټکټونو اعلان وکړي او دې سره سره هلته کې د راشن ضرورت دی چې کوم سفارتخانو سره د راشن خبرې شوي دي پکار دا
چې هغه سفیران چې کوم دي هغوی ته راشدونه ورسوي. بل د سعودي عرب سفیر نور موږ نه منو او دغه شانتې د دوبۍ او په نورو ملکونو کې موږ ته پښتانه کینی چې کوم ځای کې اکثریت زیات دي هلته موږ ته پښتون سفیر کینی. دغه اکثریت چې کوم دي د هغوی اردو نه وي خبرې نه وي هغوی نه پیرغونان جوړ شوي دي دغه سفیرانو نه. نو دغه مطالبې هم دي د دې نه پس په زموږ په اسلام آباد کې پرلتې غزو او د علي محمد خان مراد سید او د شیریار اپریدي او دې ځای چې کوم پښتانه مینهګان دی وفاق ته تللي دي دا سیمپل د دې سیمپل د کورونو مخې ته دې پرې احتجاج وي موږ په د سر نه تیرو او دې کې ټول سوشل ورکران چې کوم دي ډېره زیاته ستاسو مننه کوم چې دې ځای ته راغلي الله هم خوشحاله ساتي او انشاءالله دا آواز به رنګ وروړي. خو په دې موقع هغې خلکو ته هم دا وایم چې وایي احتجاج داسې نه جوړېږي او مسلې حل شوي ځان افلاطون جوړ کړي چې هو اګریمنټ خو ما سره وشو ته څه شي او وزیر اعظم اګریمنټ نشي کولی ته څه شي چې تا سره اګریمنټ وکړو. اګریمنټ به انشاءالله د دې احتجاج نه پس کېږي څنګه چې د دې احتجاج موږ اعلان کړو. نو هغه ټیم کې صوبایي حکومت چې کوم دی په باچاهان انټرنیشنل هوایي ډګر چې کوم دی یو فلایټ یو الوتکه راله انشاءالله نور به هم راځي. خو دا په موږ احساس نه کړي دا الوتکې د مخکې نه را روانې وي. خو مسله څه ده؟ مسله دا ده چې هغوی سره پیسې نشته هغوی چې چاندې را جمع کړي نو خپل مړی به جس کې راواچي چې چاندې نه وي جمع کړي تر هغې چې کوم دی مړی نشي را جمع کولی. نو زموږ دا خبرې دي ومنلې شي خو ونه منلې شوې نو دې پرې به بیا داسې دمادمس قلندر کو چې یاد به ساتي. ډېره مننه جزاک الله ډېره مهرباني لبخان بھائی شکریہ. کاغه دوبۍ ده کاغه سعودي عرب دی کاغه هر ځای دی دغلته کوم زموږ د مسافر روریان دي او په تکلیفاتو سره مخ دي. څوک کوی کله مې ټیکټ اخیستی څوک کوی کله مې ټیکټ اخیستی. ډېرو خلکو ماته وویل دلته موږ پورې شیخان خان دي وایي چې ستاسو راته تپوس څوک دي. نو د الله د رضا دپاره پهله خو خپل حکومت ته چارواکو ته دغه سوال کوم منت کوم زاري ورته کوم چې دا څونه خلک دي دا نن په سړیتوب پروتې دي خو الله دې نه کړي که سبا دا خبره روانېږي نو دا سونه به بیا په زرونو کې ځي او زرونه به بیا په لکونو کې ځي. نو دغه خواستم دی درته او د دې سره زما ډېر داسې پښتانه روریان شته خوریان هم شته چې هغه د غیرت نه ډک دي الله پاک ولا ډېر شته ورکړي دي. نو را مخکې شئ نن تاسو د مسافرو سره ودرېږئ که چاته د ټیکټ مسلې که چا د بچو مسلې ټولو ته ودرېږئ او دا خپله مال دولت چې کوم دی دا د دې په کار راولئ. مننه جزاک الله ډېره مهرباني. زه اپریشیټ کوم د 400 واینز چې کوم ستوری دی ساده ګل بھائی موږ سره ولاړ دی څنګه عبد الله بھائی ولاړ دی عبد الله دی روجه د یوسف جان عثمانزی ډېر ښه دوست دې سره خبرې اترې کوو چې د دوی د راتګ مقصد دلته سره جی. بسم الله الرحمن الرحیم. د وایس اف پښتون ډېر مننه چې په دغه پیج باندې موږ له موقع راکړه. یو شعر به تر هغې نه مخکې ویم وایي نه د ژوند نه څوک صبرېږي نه خوشحاله پکې انسان دی دا د غم ډکه دنیا ده ارمان پسې ارمان دی. د مسافرو حوالې سره راغلي ارمانونه په زړه لري څه خواهشونه په زړه لري چې د خپلو بچو دپاره څه وکړمه د خپل مور پلار دپاره د حج عمرې بندوبست وکړم. نن په بې وطنه وطن کې چې کوم دی هغه مړ پروت دی د هغه لپاره د انصاف څوک نشته دی. د هغه چې کوم زموږ د ملک واکداران دي هغو دروازې بندې کړي دي چې نشته دی انصاف. نو هغې لپاره موږ یو سټرایک یو احتجاج شروع کړی دی چې پلیز د دې خلکو سره ودرېږئ دوی د وطن دپاره د دې خلکو دپاره د دې معذورو دپاره د غریبانانو دپاره او حتی دا چې د جوماتونو د مدرسو د مولیانو دپاره دې خلکو ډېرې قربانۍ ورکړي دي. دوی به خپل انکم رالېږه ځکه دوی په روزګارو نن چې دوی روزګار بند شوی دی نو زموږ دې ته د پاکستان خلکو ورته موبایل یې بندې کړي دي په احتجاج کې حصه نه اخلي. تاسو ته خو ما خو یو خبره هم کړه چې دلته کم خلک راغلي دي هغه صرف د کیمرا ورک دپاره راغلي دي د هغوی چې کوم دی مایک دپاره راغلي دي عام خلک نشته دی صرف یو څو کسان داسې چې هغه د اواز چتول لپاره راغلي نو ټول ته مې دغه یو ریکویسټ دی چې پلیز د دې خلکو سره ودرېږئ او د الله د لوی ورځې نه ویرېږئ او مننه جي خوشحاله اوسئ او موږ هم ځو انشاءالله تر بلې خپرونې پورې تاسو نه اجازت غواړو د الله په امان. خوشحاله شئ ډېره مهرباني ساده ګل بھائی ټیم راکولو مننه شکریہ. عبد الله بھائی ولاړ دی عبد الله بھائی کتونکو سره خپل زرین خیالات شیر کړي. ډېره زیاته مننه جلال صافي صاحب او ستاسو ټیم چې تاسو وزټ وکړو د پریس کلب مخې ته راغلي دغه عام ولس د ستونزې چې کومه دی د سعودي عرب کې چې کوم ناز دغه د خبرې شو کې نو حالانکه ډېر سوشل میډیا والا راغلي تاسو هم راغلي او انشاءالله امید مې ده چې دغه د مسافر ورونو چې کومه دی اواز چې کومه دی دا به مخکې لاړ شي او دا پر زمونږ مشران چې کومه دي وزیر اعظم صاحب شو کم نور مشران چې دي واکداران دي کوم په کرسۍ ناست دي نو یقین امید مې ده چې دغه اواز به د ستاسو ورسي او دغه مسافر بسنه څه حد معلوم شي. مننه جی شکریہ عبد الله بھائی. قدرمنو کتونکو به زه
دوه خبرې کوم بیا دا پروګرام راغونډو ځکه چې ګرمین د ډېره زیاته مرګري خورېږي سټرایک ختمېدو ولې دغه خبره کوم چې دا ګنټه دوه درې موږ وسته دغه مسافر ورونو دپاره په دې ګرمۍ کې رالو دغه تخبۍ نه عبدالله بھائی هم راغلی دی د عبدالله بھائی ستاسو تعلق زموږ خو دې سره تعلق دی او بس هغه ځینې رالو دا زموږ د اواز چې کوم ستاسو د لپاره رمضان حاضر کو نو یوسف جان صاحب هم ډېر زیات بیزي او مصروف او هغه چېرته بل یو پروګرام کې اوس دې وخت کې هم د هغه سره زموږ رابطه شوه خو هغه دا پیغام وکړو چې تاسو ورشئ تاسو خپل ځان شریک کړئ او څومره دغه کارکونان چې دا اوس دې وخت کې موجود دي سره راغلي دي او چاته سمالمالن کې معلومات هم نشته نو خپل بیزي او هغې په وجه سره موږ نور دغه چې کوم کارکونان یو دلته راغلي دي. جهان مننه قدرمنو کتونکو بس یو خبره کوم وړاندې وکړه چې یو ګنټه دوه موږ وسته دغه مسافرونو لپاره تاسو چې کوم کتونکي دي کله دوی دا مسله حل نشوه تاسو ټول راپاسې ټول پښتانه راپاسې دغه خپلو پښتنو ورونو لپاره پاکستانیانو ورونو لپاره دغه شان سټرایکونه ریکارډ کړي دغه ایم ان ای ایم پی ای د کور مخې ته درنې واچوي چې دغه مسافر ورونو لپاره انصاف میلاو شي. نن که سوشل ورک راوتی دی نو سوشل ورک په دغه راوتی چې د مسافر د سوشل ورک سره ډېر ګهره تعلق دی هغه دا چې کوم کور ته موږ ورغلي کونډه ده یتیم دی بېوسه دی څوک دی د هغې دپاره موږ اواز اوچت کړی دغه مسافر زموږ سره ولاړ دی خپله روټۍ نیمه کړې خو رالېږلي ده دغه نو سوشل ورکران راغلي د هغوی د اواز دپاره ټول د پېښور پریس کلب مخامخ تاسو وکړه دغه احتجاج الله دې وکړي چې زموږ په دې وطن کې دا وبا ختم شي په ټول عالم اسلام کې ختم شي او په مسافر باندې الله خپل خصوصي رحم وکړي او دغه ام بي سي ته زموږ دغه ګزارش ته چې په دغه خلکو ورحمېږي. ډېره مهرباني شکریه.